بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المائدة ركوع نمبر 10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. اے رسول صلی الله علیه وسلم ورسوه هغه څه چې نازل کړی شوي دي تا ته ستا د رب د طرف نه. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، او کچری ونه کو تاس دا کار نو ونه رسو تا پیغام د هغه یعنی د الله. والله یعصمک من الناس، والله به بچ کوي ته د خلکو د شر نه. ان الله لا یهدي القوم الکافرین، بېشک الله لاره نه ښیي قوم کافر ته. قل یا اهل الكتاب، ورته ووایه ای اهل کتاب، لستم علی شیء، چې نه یې تاسو په هېڅ څیز باندې، حتی تقیموا التوراة والانجیل، تر دې پورې چې تاسو قایم کړئ تورات او انجیل. وما انزل الیکم من ربکم، او هغه چې نازل کړی شوی دی تاسو ته ستاسو د رب د طرف نه. وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، او خامخا به زیاتی د زیاتو خلکو د دوی نه هغه فرمان چې الله نازل کړی دی تا ته ستا د رب د طرف نه په سرکشۍ او په کفر کې. فلا تأس علی القوم الکافرین، پس مه کوه افسوس ته په قوم کافر باندې. ان الذين آمنوا والذين هادوا، بېشک هغه کسان چې ایمان یې راوړی او هغه کسان چې یهودیان دي. والصابئون والنصارى، او که صابیان دي او که عیسایان دي. صابیان مطلب بېدینه. من آمن بالله والیوم الاخر، څوک چې په الله ایمان راوړي په ورځې د آخرت، وعمل صالحا، او نیک عمل وکړي، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه به دوی باندې هېڅ یری خوف وي او نه به دوی غمجن کیږي. لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا، یقینا واغستله مونږ په ښه وعده د بني اسرائیلو نه راولېږو مونږ دوی ته رسولان ډېر. کلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم، هر کله چې راغی دوی ته یو رسول د هغه حکم سره چې نه خوښول د دوی نفسونو، فریقا کذبوا وفریقا یقتلون، ځینې ډله یعنی ځینې رسولان دوی دروغجن وګڼل او ځینې ووجل. وحسبوا الا تكون فتنه، او د دوی دا ګمان و چې نه به هېڅ فتنه. فعموا وصموا، نړانده شول او کاڼه شول. ثم تاب الله علیهم، بیا الله رجوع وکړه په دوی باندې. ثم عموا وصموا، بیا ړانده شول دوی او کاڼه شول دوی. کثیر منهم، ډېر د دوی نه. والله بصیر بما یعملون، والله لیدونکی دی په هغه کارونو چې دوی کوي. لقد كفر الذين قالوا، یقینا کفر وکړو هغه کسانو چې وی ویل ان الله هو المسیح ابن مریم، چې بېشک الله خو هم دغه مسیح دی چې زوی د مریم دی. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، او ویل مسیح یعنی عیسی علیه السلام چې ای بني اسرائیلو بندگی کوئ د الله چې رب زما او رب ستاسو دی. انه من یشرک بالله، بېشک هغه څوک چې شریک جوړی د الله سره، فقد حرم الله علیه الجنة، یقینا حرام کړو الله په دوی باندې جنت. ومأواه النار، او ځای به د اور دی. وما للظالمین من انصار، او نشته دی دپاره د ظالمانانو هیڅوک مددګار. لقد كفر الذين، یقینا کفر وکړو هغه کسانو، قالو چې وی ویل ان الله ثالث ثلاثه، چې بېشک الله دریم دی د دریو نه. وما من اله الا اله واحد، او نشته دی هیڅوک لایق د عبادت مګر الله دی چې یو دی. وإن لم ينتهوا عما يقولون، او کچرې منع نشول دوی د هغه خبرونه چې دوی وایي، لیمسن الذین کفروا منهم عذاب علیم، نو خامخا به رسیږي هغه کسانو ته چې کفر یې کړی دی د دوی نه عذاب دردناک. افلا یتوبون الی الله، آیا دوی توبه نه وباسي الله ته، ویستغفرونه، او نه معافي غواړي د الله نه. والله غفور رحیم، او الله خو بخونکی مهربانه دی. ما المسیح ابن مریم الا رسول، نه دی مسیح زوی د مریم مګر یو رسول دی.
قد خلت من قبله الرسل یقینا تیر شوي دي مخکې د هغه نه ډېر رسولان و امه صدیقه او مور د هغه رښتینې ښځه وه کانا یأکلان الطعام او دا دواړه چې خوړل به یې خوراک انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون وګورئ څرنګه بیانوو موږ دوی ته خپلې نښې یا خپل آیتونه او بیا وګورئ چې دوی کوم طرف ته ګرځولي کیږي قل اتعبدون ورته ووایه آیا تاسو عبادت کوئ من دون الله سوا د الله نه ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا د هغه چا چې نه اختیار لري تاسو له د تکلیف او نه د فایدې والله هو السمیع العلیم او الله اوریدونکی او پوهه دی قل یا اهل الكتاب ورته ووایه چې ای اهل کتابو لا تغلو فی دینکم مکوئ تاسو غلو ما وړئ د حد نه په دین خپل کې غیر الحق په ناحقه سره ولا تتبعوا اهواء قوم او مکوئ پیروي د خواهشاتو د هغه قوم قد ضلوا من قبل یقینا چې بېلارې شوي دي د مخکې واضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل او بېلارې کړي دي نور خلق ډېر او دوی ورکه شوي ده د دوی نه نیغه لاره په دې رکوع کې اول الله رب العالمین د رسالت د فریضې ذکر کړی دی یعنی نبی صلی الله علیه وسلم د حجت الوداع په موقع باندې حضرت جابر رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي چې خطبه یې ورکړله وایي بیا نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایه چې ستاسو نه به زما متعلق تپوس کیږي نو تاسو به څه جواب ورکوئ د قیامت په ورځ نو صحابه عرض وکړو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ګواهي ورکو چې تاسو مونږ ته د الله تعالی پیغام ټیک ټیک را رسولی دی او تاسو د تبلیغ او د دعوت حق چې دی هغه ادا کړی دی او تاسو بهترینه نصیحت او خیرخواهي کړې ده نو نبی صلی الله علیه وسلم د شهادت ګوته اوچته کړه اسمان طرف ته وی یا الله ته ګواه شه حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي و یو ځل چې و نو نور تندر ونیو کله نور تندر ونیسي که نه کله سپوږمۍ تندر ونیسي لکه دا خو د الله نظام دی نو کله چې د ځمکه او نور او سپوږمۍ د یو بل سره مخامخ شي نو کله نور باندې تیاره شي او رڼا ورځ کې او کله په سپوږمۍ باندې نو دی ته نور تندر نیول او سپوږمۍ تندر نیول ویلی کېږي که نه موږ ټول ته پته راو زموږ مشاهده هم شته دی لکه نو چې کله د نبی صلی الله علیه وسلم په وخت کې دغه شانتې نور تندر نیولی و نو نبی صلی الله علیه وسلم خلک راجمع کړو خطبه یې ورکړه او د الله حمد او ثنا یې وویل او بیا یې وفرمیل چې نور او سپوږمۍ د الله تعالی نښې دي او نور تندر نیول یا سپوږمۍ تندر نیول دا د چا د مرګ په وجه باندې نه کیږي او نه د چا د پیدایش په وجه باندې چې څو غټ سړی پیدا شو ځکه نور تندر ونیو او بیا چې خطبه یې ختمه کړله نو دواړه لاس یې اسمان ته اوچت کړل او یې فرمیل چې یا الله یقینا ما ستا پیغام خلکو ته ورورسوه حق مې ادا کړو لکه دا خبره دا وه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوی چې و ابراهیم علیه السلام چې کله مړ شو په کومه ورځ په هغه ورځ باندې نور تندر ونیو نو دا د عربو پخوانۍ عقیده وه اوس هم د ډېرو خلکو دا نمونه عقیده ده الله وایي نور تندر ونیو او لکه داسې یو دغه جوړ کړي نو دا نبی صلی الله علیه وسلم ځکه دا وضاحت وکړو چې لکه دا عقیده ختمه شي چې د چا په مرګ او یا د چا په پیدایش باندې نور او سپوږمۍ چې دی تندرونه نه نیسي که نه او نبی صلی الله علیه وسلم صحابه راجمع کړل 2 رکعته نفل یې وکړل اوږد لمونځ ده 2 رکعته نفل یې وکړل او 4 پکې رکوګانې په دې 2 رکعتو کې او 4 پکې سجدې نو لکه صحابه کرامو ته هم دا حکم وکړو چې کله نور تندر ونیسي یا سپوږمۍ نه تاسو لمونځ کوئ نو اخ په امامتۍ باندې کېږي په حرم شریف کې اوس هم کېږي اتفاقي خبره وه مونږ چې حج له تلي وو نو د شپې زه لکه د تهجد ټایم و د هغې نه لږ مخکې چې راپاڅېدو نو هلته هم که خیالي په هره کمره کې ټي وي او ډایرکټ د خانه کعبې سره نو ما به زر خانه کعبه ولګوله چې رنګی ده که ګڼه ده چې لکه طواف له ورشو که نه نو هغه به راته ښکارېده نو هغه چې ما وکتل نو سدیس و او دغه نیت یې وتړو چې خدای پاکه دا څنګه دا د کم ټیم لمونځ دی او دا پوهېدم نه بیا ښه هغې سره بیا ولیکل نو هغه دونه ښکلې په اوږد لمونځ وکړو یوه رکوع یې وکړله او بیا یې بله رکوع وکړله او ډېر ښکلې په تفصیل سره
بیا هغه دعا چې غوښتله که نه، نو دا خو سنت طریقه ده. نو په کار ده چې په جوماتونو کې په امامتۍ سره وشي. موږ ښځې په کور کې چې ساده نفل هم کوو که نه، نو بس د الله نه، د الله د قهر او د غضب نه امان، او د الله نه، ځکه چې د کائناتو خو هېڅ پته نه لګي. لکه قیامت داسې هم راتلی شي که نه، چې نور او سپوږمۍ یو بل ته منامخ شي او یو بل باندې ورشي او ډز ډوز او ایسته. د الله حکم دی چې کله کن فیکون بادشاه دی، چې کله وغواړي نو هر څه کولی شي که نه. موږ ته خو هېڅ پته نشته چې کله به قیامت راځي که نه. بلکې موږ د نبي صلی الله علیه وسلم زندګۍ ته وګورو که نه، نو ټوله د پیغمبرۍ زمانه د هغه 30 کاله وه. 3 کاله انتهایي پټ دعوت و، اولني 3 کاله په مکه کې که نه، او د باقي 20 کاله چې ونو نبي صلی الله علیه وسلم باندې په دې 20 کالو کې 17 قاتلانه حملې شوي وي، او د نبي صلی الله علیه وسلم خلاف په سازشونه تیارېدل. په دې کې 9 حملې خو د مکې د قریشو د طرف نه وي، 9، او 3 چې وي نو دا د یهودیانو د طرف نه وي، او 3 حملې چې وي نو دا د قبایلو د طرف نه، دا بدوګان نه وي. دوی به لکه د مشرکینو او د یهودو به په سازش کې واغستل. نو دا بانډیچي 3 حملې د دوی وي، او یو چې وه نو هغه د منافقینو وه، او یوه حمله چې وه نو هغه د ایران د باچا د طرف نه وه. نو تاسو وګورئ چې په دې دنیا کې هیڅ یو بنده چې د هغه د 30 کاله زندګي، که داسې خو د نبي صلی الله علیه وسلم 40 کاله زندګي مخکې وه، خو په هغې کې خو د چا د هغه سره څه تعلق نه و که نه. کله چې هغه لیډر شو، کله چې هغه مشر شو، یعنې پیغمبر شو، د نبوت ذمهداري الله پاک ورکړه، نو تاسو دې خبرې ته سوچ وکئ چې په دنیا کې به په هیڅ چا باندې دونه قاتلانه حملې نه شوي، او هر ځل نبی صلی الله علیه وسلم الله پاک بچ کړی دی، یا د وحی په ذریعه، یا به د مدد په ذریعه، د فرشتو په ذریعه الله پاک د دشمنانو نه بچ کړی دی، وعده یې ورسره پوره کړې ده. نو ما ته بیا ولې یریږو؟ په حق ویلو کې ولې یریږو؟ د حق نبی صلی الله علیه وسلم مونږ امتیان یو که نه. نو دې خبرې تاسې لږ سوچ وکئ که نه، په دنیا کې په یو لیډر هم دومره حملې نه شوي، څومره حملې چې زموږ په خوږ نبي صلی الله علیه وسلم باندې شوي دي، او هغه بیا هم د الله تعالی د دین کار د اخیره وخته پورې پرېښودی نه دی. په مدینه کې چې کله خیبر فتح شو، نو نبی صلی الله علیه وسلم له د زینب نومې یوه ښځه وه، او د یهودي سردار مرحب لور وه ده. نو هغه ولګې د نبی صلی الله علیه وسلم له دعوت ورکو د روټۍ، او نبی صلی الله علیه وسلم قبول کو. تاسو دې خبرې ته سوچ وکئ که نه. او د نبی صلی الله علیه وسلم نه باقاعده تپوس وکړو چې ستاسو کومه غوښه خوښئ. نو نبی صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل وایي د ولې غوښه، چیلي دغه کې د ولې غوښه چې که نه، دستي چې ورته وایي. نبی صلی الله علیه وسلم په ټیک ټیم باندې دعوت قبول کو، راورسېدو چې څنګه یې ولنۍ نوڼه خولې ته واچوله، نبی صلی الله علیه وسلم ته د زهرو خوند پکې راغی. نو فورا نبی صلی الله علیه وسلم نور خوراک ونه کو، او وایي چې نبی صلی الله علیه وسلم سره چې کوم صحابي تلی و، سیدنا بشر رضی الله تعالی عنها بینی برا، نو وایي هغه 2-3 نوڼې تېرې کړې وې، نو بس 2 ورځې پس بیا هغه شهید شو، لکه د دقې زهرو د اثر د لاسه. نو وایي چې نبی صلی الله علیه وسلم دغه زینب راوغوښتله، نو وایي هغې وایي چې دا سازش زموږ ټول یهودي قوم کړی و، او زه د دې دپاره استعمال کړي یم. نو چې کله د یهودیانو نبی صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو چې تاسو ولې دا کار کړی، سوچ کوئ د نبی صلی الله علیه وسلم اقتدار دی په مدینه کې، او دوی دا کار کوي. نو دوی ورته وایي، یهودیان ورته وایي موږ ته پته وه چې مونږ دا وی چې تو د الله رښتینی نبی یې، نو تا ته به پته ولګي او تو به د زهرو دغه ونه خورې، خوراک ونه کړې، ډوډۍ به ونه خورې، او که ته رښتینی پیغمبر نه یې جو ایسته کې به بیا به یې تو وخورې، او مونږ ته به ستا نه نجات میلاو شي. سوچ وکئ دومره چالاکانو که نه. او بیا د نبی صلی الله علیه وسلم حالت ته وګورئ چې زینب یې د خپل طرف نه معاف کړله، معافي ورته وکړله، او سیدنا بشر رضی الله د قصاص په وجه باندې د هغې د زینب د لاسه هغه شهید شو که نه، چې زهر یې ورته میلاو کړل، نو په دې وجه باندې د قصاص حکم ورکو. نو د زینب نه ځکه بدل واغستلی شو قصاص. بیا پر دې رکو کې الله رب العالمین د
عقیده چې خدایان درې دي، نعوذ بالله استغفر الله، عیسی علیه السلام او د هغه مور او الله پاک د دې عقیدې هم تردید کړی دی چې واحد یو الله دی او د هغه الله رب العالمین سره د هغه باندې ایمان راوړئ او د هغه نه په دنیا کې هم که ستاسو نه څه شوي نو د هغه نه توبه وباسئ او د هغه نه مغفرت وغواړئ، الله به تاسو معاف کړي او د آینده لپاره داسې عقیده چې ده هغه مه لرئ. دا ټولو یهودو ته، عیسایانو ته، ټولو ته الله ته طرف نه بار بار دا حکم دی توبهګار شئ، الله قانون ته راشئ، قرآن باندې عمل کوونکي شئ، تاسو به کامیاب شئ.